أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. دا دو آیتونه دیار لسم و سوار لسم نمبر آیتونه دی سورت الاحقاف. اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیتونه کی فرمائی ان الذین یقینا اغخلق قالوا چاگی ویلی چی ربنا اللہ زمونگ رب اللہ دی او ثم بیا استقاموا کلک پاتی بدے اقرار ورد فلا خوف یربنی علیہم بدوی ولا او نبهم دوی یحزنون غمجن کی اولئک داز قسم خلق اصحاب الجنت جنتیان خالدین ہمیشہ بوتی فیہا فدی جنت جزاء دا بدلد بما کانوا یعملون دا حغت جدیبت ہولا کم خلقو جداویلی چی رب زمونگ اللہ دے یعنی دا گواہی اکڑ چی لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ دا اقرار و کلمہ او ثم استقاموا بیا پدے خبرک لک پاتی شو یعنی دا ایمان دا روڑو نرسل بیا کفر و نکل دا شرک عقیدے و نساتل گناہون و نقل اللہ تعالی دا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذریقین وانو دا اللہ تابدارین ونو نو دا خلق کلک پاتی شو نو جدا عمل کم خلقو کی نو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو اللہ تعالی دا ایماندارو دا استقامت والخلقو حکم بیانی چلا خوف نبا یرئی فدیبانی چکنی اللہ بولا بدل ورنکی جہنم تغیواتی او ولا هم یحزنون او نبا دی پدے خفائی چکنی کم کام کڑے دا مگد اولئک اصحاب الجنہ دا خلق جنتیان دی دا شریفان او پاک خلق دا ایمان پر صفت بانے منتصف دی خیستہ اعمال اکلی دا جنت قابل خلق دی او دا جنت نبل طرف تا ندی ہمیشہ با جنت او دا جنت دی تا ملاوی گی پس جزا دا بدلد بما کانوا یعملون دا دی دا عمل یعنی اللہ والا دا ایمان پا بدلے کی او دا استقامت پا بدلے کی پا حق بانے والا جنت ورتی او دا حق دی دینو آغا شیر دا اسلام دی پا بنیاد بانے اللہ تعالیٰ دی دا نجات تغور نور گئی او ہمیشہ دا پار جنت دے داخل دی آیتونو کی بنیادی طور دا اغی خلقو اغا شان بیانی گی چکم خلق دا اسلام پا ایمان او دا اسلام پا اقرار بانے ثابت قدم پاتی دا مرگ پورے اپا دے خبر بانے کلک ولاری چی ربی ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا و رسولا. رنو استقامت بنیادی طور دا اللہ پر تابدارے بانے مطلوب ہے چی دا اللہ تابداری او دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طریقو مانے سڑا استقامت اختیار کر. استقامت دیتا نوئی چی دا گناہ پر خبر بانے سڑا ٹنگ شی او دائی فکری چی یرا بس پختون سڑی او پختون سڑی او خبر نا دا مسلمان سڑی پا مسلمانے بانی بس یو موقفی نو پدے و جمانی دا استقامت نمراد دا اللہ تعالیٰ بتابدارے او دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا سنت بانی دا پا طریقہ بانی استقامت مقصود دے او دا استقامت چرے نو دا دے خیال سا دا دے دفارا تخبر نام سر جہاد کولی دا دے دفارا تخبر نفس سر مجاہدہ کولی او دوے مدا دی مجاہدی تا او دے دا مخبر نام توقیدارے دا چرے نو دا ربنا اللہ بنیاد بانی چے رب زمون اللہ دا ربنا علاوہ چی سونا چیزونا دی کاغا بوتان دی کاغا باباگان دی کاغا زورور خلق دے داغی رب تقبل کان داغی نا بالکل محبوسا داغی دا خوف داغی دا تابدارینا داغی دا حکم منلو فضیبانی دا اللہ حکم نغاڑی فضل دا دا استقامت دا فضلت دے چے اللہ تبارک تعالیٰ خودی کی دا بین کری لکا مشہورا وینا دا چے الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت دا ذرو کرامتنو نخدے نو دا کرامتنو فضیبانی دا استقامت خوی چلے نو آغا اختیار اول بکار
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي دی حضرت عبدالله ثقفي هغه فرمایي چې ما پیغمبر علیه السلام ته وویل چې د الله پیغمبر ما ته په اسلام کې یو خبره وکړه چې بس په هغې باندې عمل شروع کړم او بیا د پاره وړي چا نه تپوس نه کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل قل داسې ووایه چې آمنت بالله په الله مې ایمان او ثم استقم بیا په دې خبره کلک پاتې شي. چې په دې خبره کلک پاتې شي نو دا استقامت چې دی د الله تعالی په دین باندې د الله په حکم باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې د توحید په اقرار باندې په دې باندې ټینګ پاتې کېدل د دې نه بهترینه خبره بل نشي کېدی. په دې وجه باندې زموږ مسلمانانو وروڼو دا طلب د علم چې سوالګر هغه د تپوس کوي د پیغمبر نه نو دا خوی په ځان کې هم پیدا کول پکار دي. په کومه خبره سره پوه نشي د دین نه پای کې شرم نه پکار هغه تپوس پکار دی. عبد الله وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سونه آسان تپوس کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سونه یو جامع ادب ورته خود لري یا یو جامع حکم ورته خود لري او بیا دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخته چې صحابي تپوس کوي نو محمد ته کې ورته نه وایي بلکې یا رسول الله صلی نو دغه شان مونږ له د خپل استادانو او دغه شان انسان چې تپوس کو د غي د ادب او د احترام خیال ساتل پکار دي. خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ادب چې دین او په بیل انداز باندې ځکه دا ادب نه کول چې دین او د خپل نیکول تغور لګول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار حکم کوي د کم کار نه منع کوي نو په هغې باندې مونږ له پکار دي چې مونږ لبیک ووایو. دغه شانې ایمان او استقامت چې دی نو دا د عقیدې نوم دی دا د قول او د عمل نوم دی او ګورې خلاصې د جهنم د اور نه دا د استقامت نه بغیر کېږي نه. نو پکار ده چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین د مرګ پورې سړی په خپل اقرار باندې په خپل د مسلمانۍ د توحید په دې عقیده باندې مضبوط ور باندې پاتې شي. اسینا چې څومره دې مسړی وي یاره بس एकदम مونږ کوم روزه نیسم حج کوم زکات ورکوم او دغه شان جهاد فی سبیل الله کوم خو بیا په دنیا کې چېرته سیاره پرې راشي ستم او لالچ راشي دغه شانې د چا سره دوستانه او نفرت راشي د چا سره اختلاف راشي او دې د دین هغه کار ورپسې پرېږدي وایي بس نورې ورله نه کومه زمرونو زمونږ استادو دپاره چې مونږ کله په خولې باندې دا ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې بیا زمونږ طرز عمل هم دی چې مونږ د دغې کلمې لاندې د توحید په عقیدې باندې مستقل په خپله باندې کلک پاتې شو. که یره راځي نو د یرې خیال ونه ساتو. که د چا سره مو اختلاف راځي نو چې په اختلاف کې خپل دین ونه بېلو. د چا نه مو نفرت راځي نو چې د نفرت په وجه باندې خپل ایمان ته تیلی ورته نه د چا سره مو ډېر محبت وي نو هسې نه چې د هغه ته سجدې شروع نه کړو. الله تبارک وتعالی ځکه فرمایي چې کم خلک هغې په خولې باندې وایي چې ربنا الله ثم استقاموا بیا په هغې کلک پاتې شي ولا خوف علیهم یره په دې باندې نه د قیامت په ورځ ولا هم یحزنون او نه به دې په خپل کارکردګۍ باندې غمجن. اولئک اصحاب الجنه دا جنتیان دي خالدین همیشه به اوسېږي فیها په دې کې جزاء دا بدله ده بما کانوا یعملون د دې د عمل الله یې د عمل توفیق. دعوانا الحمد لله.